أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 45 نمبر درس دے. پنونی درس کی با دو وحی د بندیدلو حکمتونو وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی بیا بند شو. نو څومره وخت بند شو او په دې بندیدلو کې حکمتونه څه وو؟ دغه شان چې وحی چالو شو نو بیا یې کم آیاتونه راوړي او ورسره د وحی اقسام به وایو. نو که بیا ټیم و نو مکی دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مدنی دور. نو مکی دور د رسول الله څرنګه و؟ مخکې درس کې تر دې ځای پورې خبره بیان شوه چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ورقه بن نوفل خاطبوت کمی چې د ترزویو د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی حاصل شي. نو په دې کې کله چې هلته لاړې د هغه ځای نه واپسۍ کې راله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د الله رب العالمین د طرف نه وحی بند شو او دا تقریبا د ورقه بن نوفل رضی الله تعالی عنہ د وفات نه بعد خبره ده، ځکه هغه بیا هغې کې وفات شو. اوس دې کې د علماو یو درې اقوال دي تاریخ ولو. یو قول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 3 کاله بیا وحی نه راغلی، خو دا قول کمزوری دی. دویم قول دا دی چې 6 میاشتې وحی بنده وه، او دریم قول دا دی چې نه لږه زمانه وه خو لیکن وحی بنده شوی وه. اوس د وحی په بندېدلو کې حکمتونه څو؟ نو په دې کې ډېر زیات حکمتونه وو. د ټولو نه اول او لوی حکمت پکې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا و او هغه ته جبرئیل رالی قرآن یې ورته راوړو. نو که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوباره مسلسل جبرئیل راتلی ورته ویل چې شابه اوس خلکو ته بیان وکړه، شابه اوس بار راوځه، اوس دا وکړه، نو دومره بوج به هغه برداشت کړی نه وی. شاید چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه تنګ شوی وي. لکه مثال به ته کله چې دا ماشومان سکولونو ته ځي نو نالق استاذ هغه له ډېر کار ورکوي، شاوه دا به م په یاد یادې، دا به م یادې، دا به م یادې. او قابل استاذ څه وایي بچو دا 2 کرلې یادې که باقي به بیا په قلاره ګورو. ښه بس ته دقه سره کار لره، ته نور څه مه یادوه، بس 2 ټکي یا 3 ټکي لږ لږ ورکړي چې دی روان شي. دا ولې د ماشوم دی د ده ذهن د ده سوچ او فکر د سبق د یادولو سره ناشنا دی، نو که ده باندې ډېر بوج ور واچولی شي د ده بیا نفرت پیدا شي. نو دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته پیله وحی راغلی وه، نو هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ډېر زیات رسېدلی و. دې خوا توجه کړئ چې کله نبي علیه السلام ته ډېر تکلیف ورسېده نو که چېرته دوباره بیا راغلی وی دا وحی نو ده سره به یره پیدا شوې چې یاره پرون ماته ډېر تکلیف و، هغه تکلیف به نن بیا وي. نو الله رب العالمین دا وحی لږ وروستو کړه. ولې که د یو طرف ته په وحی کې تکلیف او خو د بل طرف ته ملاقات د جبرئیل سره و، او جبرئیل د چا پیغام راوړو؟ د الله. نو د هغې خوند خو چا ته معلوم و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلوم. نو چې لږ لیټ شه
نو د نبی علیه السلام شوق پیدا شو چې کله به جبرئیل راځي، کله به جبرئیل راځي. هغه بیا لږ نورم لیټ شو، نو بیا به ویل چې دا به کله راځي. تر دومره پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې زه څه وکړم، نعوذ بالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې خلک وایي د خودکشۍ اراده یې وکړه، خو لیکن دا الفاظ صحیح نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اراده وکړه چې زه غار ته لاړ شم یا ودانګم یا څه نو یا خو دا وجه ده. دلته یو سوال هم پیدا کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خودکشي کوله، نو خودکشي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې کوم چا خودکشي وکړه نو هغه به همیشه دپاره په اور کې وي، خالدا مخلدا فیها ابدا. د بخاري روایت دی چې دی به همیشه دپاره په اور کې، دی به د اور نه چرې راونوځي. الله دې موږ دې حالت نه وساتي. دنیا به څه سخت دی، یو سړی ایسته ځان پوه نه شي او ایسته ځان څه کړي، خودکشي وکړي. بهرحال نو د هغې جواب دا دی چې دا د ابتدایي حالت په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د څه علم نه و. بیا وروسته الله رب العالمین هغه ته احکامات بیان کړل. د دې د وجې نه بل یو حکمت دا د وحي په لیټ کېدو کې دا و. دویم حکمت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شوق سیوا شي، مینې سیوا شي، محبت سیوا شي. نو دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین لږ وحي بند کړه چې هسې نه نبی علیه السلام ته تکلیف سیوا شي. نو لہذا وحي وروسته شوه چې د شوق نورم سیوا شي او تکلیف د نه ختم شي. نو په دې وجه باندې نبی علیه السلام بیا دومره شوق کړی په خپله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت دی، هغه په خپله واقعه بیانوي چې زه یو ځل غار ته روان شم، غار ته ختم، ما به اراده وکړه چې غار ته وخېږم او ځان راورته وم. نو په دې لاره کې به زه غمجن روان وم چې ما ته به جبریل ښکاره شه او جبریل به ما ته وویل چې ته حق رسولي، ته صبر کوه، ته حق رسولي، ته صبر کوه. نو په هغې سره به زما دې زړه ته اطمینان حاصل شه او زه به واپس رالم. تر دې پورې چې ټیم تېر شه یو ځل ما اراده وکړه غر ته وختم. چې غر ته وختم په هوا کې په کرسۍ باندې جبريل ناست دی او ما ته دا آیتونه ویل: یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دا و آیتونه راوړل. دا ګوره دویم واحد دویم ځل جبريل دا آیتونه راوړي او په دې کې ډېر لوی علم دی، دې کې امر دی، په دې کې نهي ده، په دې کې موضوع د سبق ده، په دې کې باطنی پاکی ده، په دې کې ظاهري پاکی ده. په دې لږو ووایتونو کې یو یا ایها المدثر، ای په شړۍ کې ځان غنښتون کې امانت څادر دې لري کا. قم امر دی، قم پاڅېږه، فانذر خلق ویروا. نګوره ابتدا د څه نه شوې ده، دعوت ابتدا د انذار نه شوې ده، فضایلو نه ده شوې چې خلکو ته فضیلت بیان که، فضایل بیان که، قصې ورته وکړه. نه نه، فانذر یا څه وکړه قصې، نه نه. دویم وربک فکبر، دې کې ته موضوع بیان کړه چې خلکو ته بیان کوم خو څه به بیانوم. موضوع څه شوه؟ وربک فکبر. ټول عمر بس تا موضوع څه وي؟ توحید د رب العزت، د الله بڑائی به بیانې، د مخلوق به نه بیانې. څلورم وثيابک فطهر، ظاهری پاک والی راوله، کپڑے پاکی کولی. که ستا ظاهر پاک نی نو خلق به ستا نفرت جوړ کړي، مړه دا ګنده ولاړ دی. وثيابک فطهر، اوس ته وګوره که نه ملیونه کم سے کم که هغه د هر قسم خلک یې خو چې نوم پې د ملا پروت وي نو ښه غوړ زیړ وي. وثيابک فطهر. پنځم والرجز فهجر، او د ګناهونو نه ځان وساته، دا باطنی پاکی شو. ګناهونو نه ځان وساته، بت پرستی مه کوه، د بت پرستو خلکو نه جدا شه. درته بل حکم وکړو چې ظاهري دې پاک شي او باطن دې پاک شي، نو دا څه شي؟ دا بیخي پاک شي. بل ولا تمنن تستكثر، دې کې ورته څه وکړو چې د ریام مه کوه. ولا تمنن
تستكثر مزبادا تدا خبره چې بار بار عبادت کوم تر چا څخه ګړو کې هغه هم نزبادي او دا شان که مثال به تور نن د عبادت کو د مو چرما سم عبادت نو زه بس ما بل کار نشته بس ما خدا یو کار نه ولا تم تستكثر ته مزبادا دا خبره چې ما دعوت ډیرو چې دا عبادت مې ډیرو او ترغیب هم دی ولې تسلی ولربک فاصبر پته ولګی چې ته ولربک تخبل رب د پارڅو وربک فکبر خلق د الله توحید بیانې او څکه فانذر خلق ته ير ورکه نو تکلیف بتا ته مرسيږي ولربک فاصبر خالص د خپل رب د پاره ته څوک صبر وکړه ظاهري پاکواله مراله باطنی پاکواله مراله دا ټول ارز به کې چلو شو ارز ورته الله خدای دا دوی موحد والدین رسول بیا مسلسل وحی راتله پر لپسې راتله اوس د دین مخکې مونږه اقسام د وحی وایي چې وحی په څو قسمه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی په څو قسمه راغلی دا ځان سره یاد ساتئ دغه وروسته بیا د ارز خپل تفصیل کو چې ایمان اول بیا چا راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دعوت چاته و چې لا څنګه کیفیت سره دعوت کړو اول د وحی اقسام و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی څنګه راتله اوله طریقه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با خوب ولید باغی کې ورته الله رب العالمین خبره په زړه کې واچوله او دا خبره من مخکې کړو چې خوب د انبیاو دا خوب وي دغه وی دا وحی وي چې کوم خوب ویني هغه بالکل وحی وي ځکه د انبیاو زړونه چې کوم دي هغه نو د کیږي هغه غافل نه او وی دویمه خبره دویمه طریقه دا و چې جبرئیل به ورته رااله ولیکن په زړه ښکارېده به ورته نه په بدن کې به په زړه کې به ورته خبره واچوله دا دویمه طریقه وه او حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي ان روح القدس نفث في روعي ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله دا د مصنف ابن ابي شيبه روایت دی او دې دغه وحده چې الله رب العالمین د جبرئیل راغله او د نبی اسلام په زړه کې خبره شولې هغه داسي چې نبی اسلام په خپل فرمایل ان الروح القدس یوزل جبرئیل رااله نفس فی روعي زما په بدن کې په زړه کې دا خبره ما تر واچوله چې ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها یو کس تر هغه وخت پورې نمرې تر څو چې دا رزق نه پوره شي دا خبره مونږ دا جبرئیل نبی رسول الله د پزلو کې جوړو فتقوا الله د الله نه ویریږي واجملوا في الطلب چې تاسو طلب کول په خاصه طریقې باندې طلب وکړئ خرابه طریقه باندې رزق ونګټي وتوکلوا علیه بروسه په الله کې ولا يحملنكم استبطاء الرزق ازینستانه به رزق رسو شوی نو ته په هغه کې څه کې په غلطه طریقه باندې به ته بیا څه وکړي په هغه باندې به رزق وګټي اے انت طلبوه بمعصیت الله چې ته خپل رزق په نافرمانی سره وګټي ته ته رزق حق ملوي کوم چې تعالی چاري کړي الله خو په غلطه طریقه به نه ګټي ازیننن د رزق کم شدرته غلطه طریقه ورله اختیار کړي او بعض روایتونو کې راځي لکه څنګه چې دا مرګ په انسان پسې ګرځي د قشنه د رزق مدرسه لري ګرځي تر څو پر چې دا خپل رزق ختم کړي نه تمرین نه طریقه ورله خسته اختیار غلط طریقه باندې مګټ لوګي به الله نه وځي او بل چې ستاسو رزق کوم الله لیکلی هغه بل څه وړي نشي وتا ته ملوي دریمه طریقه دا و چې جبرئیل السلام براله د انسان په شکل کې خاص کر دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل کې جبرئیل راته دا ډیر خسته صحابي وو ډیر انتهایی صحابه کرام ټول خسته وو او د پرنګ په اعتبار سره ډیر زیات خسته وو د دوه جن چې به کله ته داسي صدر به په مخ راچول ډیر زیات خسته وو اند په شکل کې وا جبرئیل امین راته او رابل کې بنست رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبري وکړي چې بیا وکړه لاړې نبی اسلام بول هاذا جبرئیل دا تاسو سکول دا جبرئیل لکه حدیث جبرئیل مشهور روایت ده چې جبرئیل امین والے
د عمر فاروق رضی الله عنه روایت نقل دی. امام بخاری په ابتدا کې ذکر کړی کتاب الایمان کې خلک اول روایت ذکر کړي چې یو داسې سړی راغلی شدید بیاض الثياب کپڑے به انتهایی سپینی شدید سواد الشعر اختی به انتهایی تکتور ولا يرى عليه اثر السفر سفر نشانات هم پینشتا ولا يعرف منا احد فممکن چا پیجاندم نه یو طرف ته سفر نشانات پینونو خلق ورګنه کلی سړی دی دی بل طرف ته ناشنا او چا پیجاندم نه خلق بل چې مسافر دی خو د مسافر نخ معلومی ده نخ نه معلومی دي نو هغه د ایمان بارکه احسان په بارکه د علامات القیامت بارکه د تاسو نو کړل بیا لاړې نبی رسول الله جدا جبرئیل او صحابه کرام وایي موږ سره منډه چې ویینو چې وسره ته پته ولګی دا منډه بسی ولا خو بیا نو بیا نه ښکاري تر بیا چیرته ښکاري نو صحابه کرام ومولي عجیب خلک الله اکبر. لہذا انسان په شکل کې وختارش خلق وولي. څلورمه طریقه دا و چې کله کله جبرئیل په خپل شکل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تخکارش او تقریبا د دوه مقاماتو کې شیو سورې نجم کې راځي. یو ابتدا د وحی کې یو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شب معراج کې هته پکش په باندې. پنځمه طریقه دا و چې جبرئیل السلام وکړه دا وحی راوړه نو د سلسله الجرس د ټلې د आवाज په شان لګا ټلې نه غږیږي ټنګا چي د قشانت आवाज وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا قسم وحی ډیر انتهایی ثقيله و په ما باندې. او دې باره کې د زید بن ثابت رضی الله عنه روایت ده مون په سورې نساء کې ویلو اکم چې لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر کې مون ویلو چې نبی اسلام ناس ته زید بن ثابت هم ناس ته نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک په زید بن ثابت په خوا باندې راغلی و په دې باندې حالات د وحی راغله وای دومره زوري مال راکړو قریب چې ما خپل ماته شي دومره انتهایی. په دې صورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا حالت زمان ډیر زور واسي ولید درون الله رب العالمین سورې مزمل کې وای دا داسې کلام دی چې څه دی دا درون درنه وینا ده چې کله درنه وینا ده نو خامخا به زور ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې هيئت ډېر انتهایی زور ورکاو په جمی کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولي روان شي. شپږم قسم کله کله الله رب العالمین په خپل براه راست بغیر د واسطې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کړي او دا په شب معراج کې شو. دا شان د موسی علیه السلام سره کړي وي ادم علیه السلام سره کړي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړي وي لکه الله رب العالمین خپل فرمایي فاوحى الى عبده ما اوحى. بل کله کله الله رب العالمین د معراج په شپه کې وحی کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم برخه تللی دی الته ورته وحی شوی دا یقول پکې علماء نورم ذکر کړي خو لیکن دا خبره صحیح نه ده چې الله رب العالمین نبی علیہ السلام په خپل سترګو لیدلی و لیکن دا خبره ځکه صحیح نه ده چې دنیا سترګې د الله رب العالمین دیدار نشي برداشت کولی. اگر کا پیغمبر ولینی قرآن کې خپل الله فرمایي لا تدرکه الابصار د دنیا سترګې معنی شي لیدلی ولې دا کمزوري دي او انه علی حکیم الله ډېر اوچت ذات دی لوی ذات دی. نو دا خو د وحی اقسامو په دې ترتیب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راغلی و او نبی علیہ السلام خلقو ته رسولی و مختلفو طریقو سره الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته دا کلام را لېږلی او هغه د خلقو ته رسولی. اوس د دې نه بعد کله چې نبی علیہ السلام ته وحی راغله نو په نبی علیہ السلام باندې دوه دور راغلی وو. یو د نبوت نه وروستو دوه دور وو یو مکی دور وو بل مدني دور وو. بیا مکی دور چې کوم دی دا تقریبا 14 کاله وو او مدني دور دا 10 کاله وو. بیا مکی دور دا په دریو حصو باندې هغه تقسیم دی 3 مرحلې دغه ان شاء الله آینده سیرت کې ولر وایو. اخو ته بیا سیرت ټول مزیدار دی خو ته حالات به دي چې بس الله دې کوم باندې سره ورسه واخر الحمدلله رب العالمین.